کې یوه خبره موږ ته یوه پوره شوله ډېره هغه خبره دوی پیدې ولم دوه نه بوریژم درته پخې شي دا یې ځون سره زده کړه دا مې په کتاب کړلې دي دوه مسالې دي یوه مسله دا دو چې که چا پوندې پریشاني وي یا غم وي یا سحر وي یا جادو وي یا هر قسم تکلیف وي نو دا بیا چې کوم دی جمهور علماو دا خبره خواستی او ښه په سند سره زه سند هم بیا ورکولی شم چې دا وایي چې مونږ دغه مشکلات لرې شي نو ښایي دی چې الحمد به یو څلوېښت وره د سنت او د فرض په منځ کې یو څلوېښت وره الحمد شریف په بسم الله به ورسره ګډوې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا به یو څلوېښت وره بیا یې څلوېښت ورځې او په دغه اوبه باندې به په دغه الحمد باندې به اوبه ځونده پوره دوموي نو که چېرته هر قسم تکلیف دی چې و چې هر قسم جادو وي هر قسم اثار وي هر قسم تکلیف دی وي الله رب العزت به دا د دغه سره ورکه یوه مسله دا دویمه مسله دا دو چې الحمد شریف د اول اتوار د میاشتې چې روشي میاشت وروختله د دغه اول اتوار وبایي دغه اتوار باندې به ته الحمد شریف او یا ورویه د اتوار په ورځ باندې خو دا الحمد بسم الله سره ګډاوه ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین او یا ورته ویلې په دغه باندې وبد شیدام کا دویمه ورځ باندې مونږ دریم ورځ ورته یایي د پیر پر ورځ باندې بیا شپه ته ورویه لاس کوموار دغه جمعې ته چې بیا ورسې هفتې ته ایته به لاس ځله راشي نو دغه دوه قسمه علاجونه چا باندې جادو وي سحر وي یا چې کوم د کنه بد نظری وي یا نرسه مشکل وي یا وجود کې څه تکلیف وي دا مسله مې ښه ټینګه ولدله په سند سره نو دا که چا بیا چا ژوند پوره دا وظیفه کړله بیا یې پوښتنه کړی شي او خپل ژوند پوره دا وظیفه بیا هغه هم کوي نه رسي کار صاحب دعا وکړي